چینی دلته کم ته ورسول دوايي دلته کم ته ورسول د اتحاد برز چې کوم ټورنمنټ کړی دی نو ډېر خپل ټورنمنټ او په ځاوي ته مبارک ورکوم چې په دې حالاتو کې موږ دومره خپل ټورنمنټ وکړو د دې نه علاوه زه مطلب چې دا موږ 11 وینا کړی چې موږ د 25 تاریخ نه یو ګوزر برادر ټورنمنټ شروع کوو چې په هغه کې مطلب چې دا کې پی کې ټول ټیمان او 1 लाख روپے فرست ټیم لپاره او 50,000 روپے چې کوم دا سیکنډ ټیم لپاره نو زه مطلب چې د کلاران ته کوم درخواست کوم چې دا کم فراود چې راځي دا د فوټبال تماشې راځي بلکې موږ د ټول نه راځي زه دې ته هم چې را مطلب چې خپل ټورنمنټونه کامیاب کړي غیر اخلاقی خبرې مو کوي د سپورت مقصد دا چې وروري مینه محبت او ورزش ته او د غلطو کارونو مطلب چې منع کېدل دي نو زه ټول مونږه خلکو ته دا اپیل کوم چې مېلمنو عزت وساتئ او مطلب چې غیر اخلاقی خبره زما نوم لقمان دی د اتحاد برز فوټبال اکیډمي سره تعلق ساتم ایز ا کوچ او ایز ا کیپټن ایز ا پلیر دغه سره لوبېږم په دې حواله سره د فوټبال په ګراوند په حواله سره زموږ ته ډېر زیات مسایل دي تاسو یې نه تیر چاپېره چې بې تحاشه کراوډز راغلی دی خو په د ګراوند سره مسایل زموږ سره دا دي چې دلته یو لیوینګ سیستم نشته دی یو د ګراس سیستم نه دی برابر لایټ سیستم نشته دی د دې لپاره متبادل ګراوند د کرکټ پکار دی حالانکې دا د فوټبال لپاره پکار دی فوټبال ګراوند میچ په دې وخت باندې هر وخت کېږي د کرکټ سټیډیم پکار دی نور د نکاسیاب مسله ده دلته د باتروم مسله ده نو دا چې موږ ته حکومت وخت میسر کړي انشاءالله په دې ځایونو کې په ضلع دیر کې ډېر زیات ته زه مبارکي ورکوم چې په ښه طریقه سره دا کوم کھیل پیش کو کھیل چې دی دا د هار جیت نوم دی یو به ګټي یو به خامخا بېلي خو ښه خبره دا ده چې په ښه طریقه سره په امن طریقه سره بغیر د شر فساده او ټورنمنټ زه د ټول اتحاد سپورټ کمیټۍ ته زه دا مبارکي ورکوم چې دا اول ورځې نه ډېر اوږد دغه وچلېدو او دا ټورنمنټ دې ته راورسوو او دوی خپله فارم کړې ده ډېر محنت هم کړی دی دلته د امن په کوشش هم کړی دی چې شر فساد ونه شي د سیکیورټي بندوبست هم کړی دی او زه ډېر د افسوس نه دا خبره کوم چې مطلب دا زه افسوس نه دا خبره کوم چې مطلب دا چې دلته سپورټس کلاړیانو ته هېڅ سهولت نشته دی هغه په خپل خرڅ باندې دلته گیم لم راځي په خپل خرڅ باندې بال هم والي ټول انتظامات په خپل جب زه دا وایم چې تاسو دواړو ټیمونو ډېر ښکلې لوبه وکړه د میا کلي او د منډا ټیمونه موږ ټول وروڼه یو دا لوبه دا تاسو ته وایم چې پلی د ګیم فار د سیف اف د ګیم دا اولنۍ خبره موږ راایستلې وه چې تاسو چې لوبه کوئ نو دا به صرف د لوبې په غرض باندې کوئ نو زه دا وایم چې زموږ ګراونډونه آباد دي نو بیا به هسپتالونه شړي او که په هسپتال ګراونډونو کې لوبې نه کېږي اکټیویټیز نه وي نو بیا به هسپتالونه آباد وي او ګراونډونه به شړي زه تاسو ته دا اپیل کوم چې ټیک ده چې تاسو ټول فیسبوک هم استعمالوئ تاسو وټساپ هم استعمالوئ تاسو چې کوم موبایل استعمالوئ خو د لوبې لپاره خپل
ډبل ټایم د مازدیګر د وروستو خامخا دا ډېر ښکلی وخت دی په دې کې ستاسو دماغ هم فرېش شي او ستاسو وجود هم برابر وي تاسو چې کوم دی د وجود د شلمان ستاسو ښه کېږي نو په دې وجه زه دا اپیل کوم چې تاسو خامخا لوبې ته ټایم ورکوئ او بله خبره ته دا کوم چې انشاءالله آینده لپاره چې تاسو دا کوم لوبې د کلاریان چې دي نو زه په دې کې دغه شان کسان نه یم څنګه چې آصف ستاسو په منځ کې ناست دی تاسو ټول ته راتاو شوي یئ نو انشاءالله چې داسې وخت هم راځي چې ستاسو په دې کلاریانو کې به هغه انټرنیشنل لوبې به انشاءالله تاسو کسان ځي او تاسو بیا ګورئ زمونږ زه د دې کارکردګۍ نه د اتحاد کمیټې د کارکردګۍ په بنیاد باندې هغوی ته په دې وخت کې د 2 لکو روپو اعلان کوم زما خالد چې 2014 او 2015 کې د میاکلي ستاسو د سپورټس ارګنایزینګ کمیټې ماته راغلی او ستاسو د دې رجسټریشن نه کېده او په هغه ټي کې نجم سیټي د دې دغه و سربراه نجم سیټي و چې کله مال ستاسو دا کمیټې راغله نو ما کوشش وکړ چې د نجم سیټي سره رابطه وکړم او زموږ نه پسپانده دي لا چې د بدقسمتۍ نه همیشه موږ داسې خلک لیکو چې هغه خپله خبره ځان سره نشي کولی نو بل چا ته ورته خبره وکړي او هغه دا راته وویل چې ګواهي دلته کې دا د سټیج ناست دی عبدالحمید ناست دی په د سټیج غلام جان په سټیج ناست دی ما په هغه ټیم کې نجم سیټي ته وویل چې زما د دې کمیټې د دوی په هر ټولنه په دغه رجسټریشن کې او که نه کې نو بیا به زه خپل عمل تا سره کوم بیا دوی هغې له تلي وو نو زما خیال چې دوی کار به شو بیا ما ته واپس راغلي وایي شوی دی ګواه ناست دی پېژنه او لمونځ نه وخت کوي وایي شوی دی دا سپورټ په دا لاره دی وروڼه یو وخت سیاسي خبرې ته کوم نه کوئ ستاسو به خیال دی چې دا ګراونډ ستاسو د حاجي عطیات الله چې ستاسو پی او وزیر و دا د هغه جوړ کړی دی په دې میاکلي کې چې کوم ګراونډ دی دا هم د هغه جوړ کړی دی نو ما ته دا ووایه چې زموږ د سپورټ صاحب د وزیر اعظم چې زه وایم زه به په هر یونین کونسل کې د سپورټ غټ ګراونډ جوړم تو کړی دی که نه دی دا تبدیلي وه تبدیلي زه بس تبدیلي نه راوستله خو تاسو پوهېږئ زه یې طلاقت کړمه ډالر یې دلته 180 روپۍ ته ورسوم دا تبدیلي ده که نه ده پټرول یې دله ډیزل یې دله 150 روپۍ ته ورسول دا تبدیلي ده که نه ده وړې دله کم قیمت ته ورسول چیني دله کم ځای ته ورسول دوایي دله کم ځای ته ورسوله بل 28 روپۍ نه دی پکې 28 روپۍ زیاتې کړې 28 روپۍ دا د بیزه یو یونټ خرڅ منګه په 1 روپۍ او په 1 روپۍ په 1 پیسې موږ په یونټ پیدا کړو ما باندې په 36 روپۍ را خرڅوي دا تبدیلي ده او دا زما د ګلالي زلمي بچو ستا دا صوباړې به هم ګران شوی دا بال به هم ګران شوی او دا ته بیا پته نه وي چې بابا دې ګټي زه یو بله خبره کوم زه په دې حیران یم چې ستاسو یو امینې صاحب وایي چې زه تله موخان صاحب ماله 2 غټ کارونه کوي یو یې د رجسټریشن کړی دی او بل یې د ګیس راوښی دا وایي که نه داسې تپوس وکړئ چې تا کاغذ راوالی د رجسټریشن په دې ګراونډ کې ما د هغې افتتاح کړو یاد هم ده که نه ده دا رجسټریشن ما په دې کې او د دې منډه د میاکلي د خزانې د ګیس افتتاح کړي وه ما که نه وکړي لکه ته نرشه مړه دغه ګوره په کار دا ده زما خویندې میندې اوس غریبانان یې ناست دي همدغه لوګو ته ما خو دا نه غوښته ما خو دا ویل چې په 2015 کې به 18 کې کامیاب شم او ما خو تاسو له دې لپاره وځئ په 2015 کې تاسو کیس بند کړئ په د بدقسمتۍ نه د دومره خو یو 100 فوټه پیپ نه کېږي چې په دې پولې کې یو تاسو راوړئ تاسو کیس بند کړئ یا چا تخریب د دې قام سره ته کړی دی هغه سړي له به څوک کار ورکوو د هغې نه به خپل ماته کړي اوس په دې کې تاسو د دې جماعت اسلامي دلته کارکردګي لیدلې وه چې ده څه کړي دي یو یې دغه کړې ده چې دلته کې د دې دغه نه زموږ هدایتالله جي صاحب په دې بازار کې دا سټیډیم ته ستنې دا کیسې لګولې وې موږ یې مټې ستنې راواخیستې په هغه حساب جب ته ورکړو هغه نورې ستنې لا رنګ
ورکړو بېرته ولګولو او که دلته د نامول حالات چې د ټاکنو غونډې راوران کړی نو څه فساد یې ورسره کړی ما جوړ کړو د خدای فضل دی او که د بندې کې روډ و نو هغه ما جوړ کړو دا زما عیني او قانوني حق دی دا زما فرض دی او ستاسو حق دی خو زه یو خبره کوم تاسو ته چې دا خو اوس تاسو د ګټې او د تاوان ورته روان دی دا ستاسو د ګټې او د تاوان دی ستاسو د ویلج ممبرو کونسلرو ستاسو د ویلج چیرمنو ستاسو د تحصیل کونسلرو ستاسو د تحصیل ناظمو دا ستاسو د ګټې او د تاوان دی دا ټولې مسالې ستاسو په دې حل کېږي خو د تاسو هر هغه خلکو نه دا ووټ ورکړو هر هغه خلکو نه چې هغه ستاسو دا ټول تکلیفونه پېژني دا ټول تکلیفونه دا ټول مصیبتونه حل کوي هغه یو لاتین دی لاتین یو خبره ته کوم حاجي بدر خان حاجي بدر خان مینیشنل پارټي مینیشنل پارټي حاجي الله حاجي الله خان د پاره د حقوقو جنګ کړی دی د دې کار دپاره ډېر دیوونه او ډېر مړي او ډېر شیطان ورکړي دي او هغه دی پاچا خان او خدایي خدمتګار او زه به دا ټول او تاسو به جواب راکوئ تاسو دې په خدای قسم وي هغه خپلو مشرانو دې ستاسو قسم وي تاسو د زړه له خلاصه چغه ووایئ چې د دې اغیارو په دې کور کې دا څه وکړي پاچا خان پاچا خان او دویمه چې عنایت حاجي صاحب تحصیل ته ولاړ دی عنایت حاجي او دلته اوسه زما زلمي ولاړ دي زلمي هغه زلمي به اوسه کامیابه وي د خاوره